سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ د هغه ځوانانو صحابو نو چې کوم صحابو خپل ځواني ته د اسلام په شروع کې قبول کړي و. د دې سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ د عمر ولس یا اتلس کالو او دې سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ به د خپل مور سره ډیر زیات احسان کو، ډیر قدر به کو. کله چې سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ اسلام قبول کو، ایمان راوړو، د مور خبر شو حمنه بنت صنفیان بن امیہ چې د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ مور وا. هغه خبر شو چې زویمی صحابي شوی دی، کوپر پریخر اسلامي قبول کړی. نو دی مور قسم وخوړو چې ترسو پوری د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ د اسلام نه اوریدل نه، کوپر نه اختیار کړي، د هغه وخت پوری وزه خوراک نه کومه. نو زه 3 ورځې پوری بالکل خوراک سکاک ونه کو، دا بدن کمزوري شو. نو چا ولا خبر وکړو وای سعد ستاسو مور د لوګي د لاس سمري. نو سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ چې خپل مور ولیدا چې داغه حالت ډیر زیات کمزوري شوی و. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ خپل مور ته خبر وکړه. مور ته ویل چې تا سره زما ډیر احسانات دي، ته ما ته ډیر ګرانې، او په دې خبره باندې پوه شه که ستا سره 100 روحونه شي او یو روح ستانه وزي، نو زه به چرته دین اسلام پرې نه دمه. سعد بن وقاص رضی الله تعالی عنہ مور چې کله دا خبره واورېده نو هغه مایوسه شو چې دغه اسلام پرې دی نه. اخر هغه مور هم اسلام قبول کو. دا داسې صحابه وو چې په حق باندې کلک ولاړو، په ځوانۍ دی په اسلام کې خرج کړي. داسې مضبوط والے پکار دی. الله تعالی دې موږ له په دین کې استقامت نصیب کړي.